بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد رب زدنا علما. ګوره دا وس چې دا قاعده تاسو تیاری کنه نو بیا به تاسو د دې هغه ګردانونه او د دې هغه صيغه دا بالکل په اسانه طریقه باندې به حل کولای شي. اول دا خبره یادول دي چې دغه 15 قاعده تاسو ته د مضاعف یادي نو صرف د مضاعف قاعده به حل کولای بشي. د مضاعف ګردانونه به حل کولای شي. نور د ګردان اصل طریقه خو عقده چې د ماضي معلومه ماضي مجهول جوړولو طریقه، د مضارع معلومه د مضارع مجهول جوړولو طریقه، د اسم فاعل او د اسم مفعول هغه وجودي او دي. او د دین علاوه چې په دې کوم زیاتې ګړه کار د مضاعف په باره کې کیږي دا غیر لپاره صرف د 15 سیږي ته 15 خبرې دا یاد کړلې. ادغه آسان چې مونږ کوم وي کنه چې دغه دو متجانسین نغلی دوانو متحرک وي یا یو مساکن دوه متحرک وي نو ساکن کو با مدغم کو با او کدوانو متحرک نو لولنه با ساکن کو دوه په مدغم کو او که ما قبل د حرکت ما قبل د حرکت نو ساکینو ما قبل ساکن او قابل د حرکت نو په دغه ځای باندې به ساکن کوله ولنه او که قابل د حرکت او بیا په متجانس ول حرکت ما قبل درکو صرف دغه خبره ته یاد وي. نو په کائنات کې چې د مضاعف څخه د په کائنات کې نو دا هغه حل کول شي. په کائنات کې د مضاعف ګردان دي تبه کول شي. خو دې ته اوس مضافین ته دا خو ګران دي دا خو نه شم کوله ګران پدې کې نه طریقه دغه ده او دغه خبره ده. زه به تاسو سیږي وایم کته د قران مجید نه وای او کده حدیث نه وای کده تورات نه وای کده زبور نه وای کده انجیل نه وای خو دغه پنځو قاعدونه په کې علاوه کبل قاعده و چلی دا زمانوم بدل کړي دغه پنځو نه علاوه خاري. اوس د ملګری دا تاسو کو یو کنه چې بصرف قوم دو حروف دی جس طرح غلي دي نو دې ته مضاف پویم کنه به نه به ورته ولې ورته نه وي ځکه چې بصرف کې دو حروف دی جس طرح غلي دي او د عین کلمې په مقابله کې راغلي دي. څه په مقابله کې د عین کلمې په مقابله کې راغلي. ما د مضاف تعریف څه کړی دی چې د فا او د عین یا د عین او د لام په مقابله کې دوه حروف دی جس طرح غلي دلته دا صرف د عین په مقابله کې دي. ففعل صرف پدې کې دوه حروف دی جس نه دي خو هغه صرف د حروف اصلي کې صرف د یو په مقابله کې دي. او مضاعف څه ته وایي چې د حروف اصلي په مقابله کې د فاعل لام کلمې مقابله کې دوه حروف دی جس نه راشي. دې خبره باندې پوه شئ دې پوه شئ تاسو بل څه خبره بل تاسو څه کړو ها دی و چې الساکن اذا حرک بالکسرته دا دغه دا یو قاعده ده قاعده ته تاسو په دې کې نه دی ویلي په متجانسین قاعده چې کوم ده اوس ان شاء الله چې کله موږ د اجوف ته وړو کنه اجوف قاعده موږ الکو نو قاعده به موږ ان شاء الله د متجانسین قاعده وایو. نو په هغه کې متجانسین التقاء اجتماع ساکن ولا قاعده نو پای کې لکه دا قاعده ده او دا د عربیانو صرفیانو نحویانو وذکرې ده چې الساکن اذا حرک بالکسرته چې ساکن حرف ته کله حرکت ورکه نو حرکت بورده د کسری ورکه دا غي مختلف صورتونه دي لکه وزو لیکمه قل ولکما قل کنا قل ولکما او ولکما الحق نو دا خو الحق ده او چې کله همزه وستی په مېس کې رااله دا به وګورځي کنه نو دا د ساکنونه دي کنه نو الساکن اذا حرک بالکسره ساکن چې کله حرکت ورکه حرکت د کسری ورکه نو ته قل الحق وي. اوس په کوم ځای کې زمور کولې کېږي ساکن دو متجانسین وي دو ساکنین ناغلي په دې کې لاولني ساکن له کله به زمور کولې کېږي کله به فتح ور کولې کېږي کله به کسر ور کولې کېږي دا ان شاء الله په دغه یو درې ورځې به صبر ماته وکړي ان شاء الله بیا ورته وایم درې ورځې به ان شاء الله موږ متجانسین ته ورسو پای کې بیا دغه التقاء د ساکنین ولا قاعده ما ان شاء الله تاسو بیا وایي پای کې نو پای کې به تاسو دا بیا ان شاء الله خدای خبره ده الساکن اذا حرک بالکسرته ساکن حرف له کله موږ حرکت ورکو نو په عام حالتونو کې ورکم حرکت ورکو. اوس کله دینه مکه واو د غره غلو واو د جمع راغلو بیا بوله حرکت د ضمه ورکه کله دینه مکه یا د تسنیه د غره غلی وا نو بیا بوله حرکت د کسر ورکه یا د تانیث راغلی بیا بوله حرکت د کسر ورکه دا ان شاء الله بیا ورسو وای په دغه صورتونو کې واښوي گزاره به دی پوښي په دې باندې دا گزاره کوی ان شاء الله درې ورځې صبر وکړو خاجم. اوس د سیده کنه چې پرون ما تاسو ته هم دا خبره کړو په محموزو کې او نن ته بیا دا خبره کوم چې ګوره بای چې تا د صحیح قاعده او د صحیح ګردانونو ته یاد کړل کنه نو په کائنات کې چې څومره ګردانونه او څومره بابونه دي دا وته درځي کله نه ني ګردانونو باندې ځم پوهه کېدل غواړي نیو نظر وګوره چې ماره د صحیح قاعده او د صحیح ګردانونو راځي کنه راځي
کدا نه راځي لا ولا غایت کې بیا به دې ته راځي او کاغذ له درځي اوس بسم الله کوا ګوره لکه پرون چې موږ څنګه تاسو ته خبره کړې وه چې څومره هم د صحیح نه علاوه صیغې دي ماضی دا دغه د مثال دی اجوف دی ناقص دی محموز دی هر شی چې دی مضاعف دی نو دا به د صحیح کلمو په وزن باندې به خامخا راځي خامخا لکه څنګه چې پرون موږ وی اکلا یاکل بروزن نصر ينصر فعل يفعل نصر ينصر نو څنګه چې نصر ينصر صغیر راځي دغه شان دی با د اکل یاکل صغیر راځي نن سبق کې دا خبره تاسو کومه چې لکه څنګه د نصر ينصر صغیر راځي دغه شان دی به د مد یمد صغیر راځي اوس ګوره طریقه څنګه ده طریقه دا ده چې تبل اول ځانته د نصر ينصر گردان بزانته اوه به یا به ځانته ولي کې اول کې چې تا گردانونو لا ولنې ورزي دي او تا گردانونه نه دي زده کړي نو تبل اول ځان لیکل وکي دسی به وکي چې تبه ولي کې نصر ينصر نصرا فهو ناصر صحیح شولا دا بزان لولي کې بیا بولي کې ونصر ينصر نصرا فذاك منصور ولې لیکو دا بیا بولي کې ما نصر لم ينصر لم ينصر تاسو باندې زړه لیکل کومه نو زه لیمنه نه یم چې یاره تاسو ته یم چې دا تاسو ولیکئ او تاسو به وخت ځای شي نه تاسو چې په لاوله کې په لیکلو باندې څونه پوهیږئ نو په لیکلو باندې په ویلو باندې نه پوهیږئ ځکه په خوله پوهیږئ د سړي نه اوړي خو چې تا ولیکو تا پوه شي چېرې دا دغه طریقه به کېږي نصرین سورو دی یو کرښه ولیکله که نه یو کرښه دې په کاپۍ کې پوره کړله اوس د دې لاندې لیکئ بالکل د دې لاندې د نصره لاندې لیکه مدده د دې ینصرو لاندې لیکه یمدودو صحیح شوله د دې نصر لاندې لیکه مددن دا ناصرون لاندې لیکه څو مادیدون د نصر لاندې لیکه مدیده لکه نور پکې هیڅ چل هم نشته خو صرف د نون په ځای باندې به میم لګول دي د صاد په ځای باندې دال لګول دي د را په ځای باندې دال لګول دي نور پکې تاسو ګورئ ته پکې نور هیڅ فرق هم نه کومه مدیده یمددو مددن فذاک ممدود فذاک خو جواقه زړه خبره ده ممدود ما مدیده ما مددا ما مدیده دا زه غلط کړم لم يمددو او لم يمددو اوس راشي ماله اوس دا یو غره کې دا ولیکل په دویمه کې دا ولیکل اوس په دریم کې صحیح قاعده موږ لیکو صحیح دا وې دې موږ لیکو اصل او دې دوس موږ لیکو صحیح او دغه د لیکو وزن مثل څور لیکو مثل اوس صحیح تر راځي ګوره تاسو قاعده یې لیکلې دي کنه دو حروف د جنس نه راغلي دي ګندې راغلي او دواړه متحرک دي کنه د متجانس اول ما قبل متحرک دي کنه نو موږ قاعده ویلو چې دوه متجانسان راغلي دواړه متحرک وي د متجانس اول ما قبل هم متحرک وي سی چل بو سره کومه اول نه بس کوم دا کوم مد نه بس جوړ شي مد یم دو تو ګوره دوه حروف د جنس نه راغلي دي کنه او دواړه متحرک دي کنه د متجانس اول ما قبل سره ساکن ده متجانس اول ما قبل ساکن ده قابل ده حرکت ده کنه ده دوسری چل بکوما د دې حرکت په ما قبل ورکه موجوده بس شي یمد دلته په مدن کې بس شي کې یو کس پاسه ما دا وای کنه مددن دوه حروف د یو چیز راغلي دي او دوا یو ساکن دویم متحرک ده کنه ده دوسری چل بکوما بس په ادغام وکم نور به زما مدد مد يمد مدن وسوګره ماده مادیدون ده سی چل شوی دی لګي دوه حروف دیو جنس نه راغلي دي پورا خبره کوه دوه حروف دیو جنس نه راغلي دي دواړه متحرک دي د متجانس اول ما قبل ساکن دی خو قابل د حرکت نه لري نو چې نه لري نو سی چل په کومه په دغه لاول نه بس ساکن کوم دوی کوم مدوم کومه سب شي ماد مدیده په دې کې بس چل کیږي د متجانس اول ما قبل جدا بس شي کینه ماشاءالله یمددو زر پاسه یمددو کې د متجانس اول ما قبل د متجانس اول حرکت با ما قبل د نقل کما نو یمددو بس شي یمدو بس دل لګي دا خو باغ مخکې موږ وکړو دا بس شي مدن
فذاك ممدود کې نه خانه ممدود کې باقاعده چلیږي ولې دال او دال بغیر راغلی نه دي دال او دال بغیر راغلی خو یو ځای نه دی راغلی چې یو ځای نه دی راغلی نو بس موږ به قرار شو ممدود کې باقاعده نه چلیږي اے چې دې ځای پورې تر رالی کنه نو اقوا خو دې مدد حل کړه دی کنه ها نو دا بدل کې بس شي ما مده دا حل کې حل کړه دا بس شي ما مده او دل کې لم يوم دد ده کنه نو دا په څو طریقو سره ویلي پدری سره فسلور سره پسو سره یو خدای لم يمدد په خپل اصل باندې او دویمو لم يمد غره ته په اسانه کې چې وکم کنه چې لم يمد دے دو او لم يمد لم يمدد په خپل اصل باندې ها کوم ځای کې لم يمد لم يمدد دوه په دویم باندې نه ویل کېږي صحیح ده لم يمدد صحیح شو وسه د دې نه ځا اخوا دغه جوړو ما فعل مضارع منفي معلومه فعل مضارع منفي معلوم دا خو دغه صيغه ده کنه يمد مالک نه نو څنګه به ما لا يمد او دا مستقبل منفي معلوم مؤکد بلن لن يمد او د ثقيله لا يمدن خفيفه لا يمدن وس امر د جوړو ما نو امر د ګوره د تم دودونو جوړو مې د تم دودونو امر جوړوم کنه ها نو څنګه طریقه ده علامات مضارع به حذف کما دی په دې باندې مې مضموم ولکم په اخره کې به عمل وکما نو دا بس شي امدود سب شي وس دا په دریو طریقو سره ویل دي امدود دی یو ویل دي یو د حرکت ما قبل نه کو دل فتح ورکا مد امدود لتمد لتمدد ليمد ليمدد ليمدد مدن لتمدن ليمدن مدن لتمدن ليمدن اذا پوهیږئ ها والنهي عنه ده دغه لا تمد لم تد ولا يمد لا يمدد واضح ها بس ثقيله کې لا تمدن لا يمدن الظرف منه وذكره ظرف د دې نه څه جوړيږي ظرف د څه په در باندې راځي د مضاف نه مبددون سره ممددون اصل سره ممددون نو دو متجانسین نه دي خو ګوره او د متجانس اول نه ما قبل ساکن دی قابل له حرکت ته حرکت ما قبل ته نقل کوا او ادغام کوا سبشي ممدن ممدانی ممادو ګوره په دې کې دوه حروف دی چې راغلي دي ممادو کې کنه ها ممادو کې دوه حروف دی چې راغلي کنه او د متجانس اول نه ما قبل ساکن دی قابل له حرکت ده نو چې نه ده جمع په تقرر شو لاول به ساکن کو دویم کو مدغم کو نو سبشي ممادو پوه ممدن ممدانی ممادو بوایو ممادن مویدن پاسه کې څنګه و یلکه زبرګ شوی چې ته چې مویدن په خپل اصل نه ده چل میز د کړه نه کنه او چل میلایز د کړه لري چې لکه زویم چې دا کلمه د مفعلون په ځان باندې پکار ده د سبو د باندې او د لګي چې مویدن ته نو بیا د مفعلون په ځان باندې راځي نو زویم چې اصل لري سره مفعلون نو صحیح شو کنه مویدون مفعلون اوس به قاعده وچلوا دو متجانسین ناغلی دي کنه دي راغلي او دواړه متحرک دي کنه دي نو متجانس اول نه ما قبل ساکن ده قابل له حرکت ده نه ده قابل حرکت کم دی دله چې ته حرکت ورکې نو بیا به وې څنګه مویدون به نو هغه تصغیر هغه وزن بدل شي دریم ځای علامه د تصغیر ضروری ده ضروری ده نو ما قبل متجانس اول نه ما قبل ساکن دی خو قابل د حرکت نه دی نو چې نه دی جمع بدل لګي وکړو چې په دغه ځای کې به ساکن کو او ادغام به وکړو سبا دې جوړ شو مویدون والآلة منه ممد اصل
ممددون اوس ګوره ته چې ممدون په خپل اصل نه دی نو هغه خبره ده چې ممدون په خپل اصل باندې ځکه نه دی چې ما قاعده دا ویلي ده چې اسم اله به د ثلاثي مجرد نه خامخا کزمګي لدی او کاسمان لدی دا په څه په ځمانه راځي دا مفعال مفعله مفعال په ځمانه راځي دلګي دا د مفعالون په ځمانه باندې نه لري نو ځکه ته چې دا په خپل اصل نه لري نو دې کې زبرګي مرګي نشته پرې پوښې ممدون په خپل اصل له نه دی ولې نه دی ځکه چې دا د مفعالون په وزن باندې نه دی نو تبه دا د مفعالون په وزن باندې راولي چې ممدون په اصل کې سره ممددون و شو کنه شو ها اوس به خپل قاعده خدای زده کړی چې دوه متجانسین ناغلي دي متحرک دي ما قبل د ساکن دي قابل د حرکت دي د ورزه به د حرکت ما قبل د نقل کا او ادغام وکا نو سبا شي ممدد جی واو ساکن چې مدې کا غیر مدې نه وی کنه خاجي بیا ممدن ممدان مماد موید ممددتون کوس ګوره ممددتون کې بقاعده چلیږي کومه قاعده ده دا قیامت یفر ولا قاعده ده بمتجانسین متحرک دي ما قبل حرکت قابل حرکت حرکت غردوا ما قبل ترکو سبا شي ممدتان مماد مویدتون ممدادون کې بچریږي ولی دوه ورو دیو چې ستراغلي دي یو ځای راغلي دي یو ځای نه دی راغلی یو ځای نه راغلی خبره به خلاصه ممدادان ممادید ممیدید ومویدید اول تفضیل مذکر منه امد اصل امد اصل سره امدد متجانسین راغلي دي قابل د حرکت دي ورزه به سبا شي امد امدان امادون امادید امیدون والمؤنث منه ممدا څه ته وایي مددا اصل سره مددا سبا شي مدة يعني مدياد مدد مديدا وفعل ولك مددون کې قاعده ولې نه چلیږي دوه ورو د جنس لري او قابل له حرکت ته دوه ورو د جنس لري دوه متحرک دي اسم ده او په اسم کې ما تاسو ته غوړه وې کنه چې په سببونه او د ددون کې غوړه قاعده نه چلیږي نه په مددون کې نه چلیږي واځو به دی باندې ها یا په قرآن مجید کې فيها سرور مرفوعه دوه ورو د جنس راغلي دي دوه متحرک دي نو بکار چې دا یو به سرون وای نه موبایل دا څه کیږي دا غب خو نه ده ها ولا مدة مديان مديات مدد مديدا وفعل التعجب منه ما امده وامدد به ومدوده یا مدودا یلا به پویږي کنه از په خو خیده یاره وز د دینه بتا ها جوا ممدودن کې دا خبره ده چې لکه دوه متجانسین یو ځای نه دی راغلي په مېز کې به گواو ده نو جواب ده به مېز مونږ به تکالو شو خاجي وز د چل کنه چې د دینه د تاسو صرف کبیره کول غواړي او مال نه راځي صرف کبیره کته له درځي نو څنګه به ورګه ساړه خپل ګټ کینه دسه وکا چې لاول با یو ملګری مددو مددتم داسې او بیا به قاعده وچلوي په دې ټوله فعل ماضی کې دغه یو قاعده ده چې دوه ورو دی ویل ستري او دوه متحرک دي اولنې بس کوم په دویم کې مدغم کومه او قاعده نشم له ګردان نشم ویل تاسو به تشریف وچت کوو به راته اول په اصل او بیا په صحیح وای پچا وای چې داخله کې یو ریدا پته مانه چې کله به سبا راځي موږ به ورسو ها مددتم ها جا وسو دا کا ادغام کا مدد نه الګه په مدد نه کې بقاعده چلیږي کنه به چلیږي را ولې ها دا پکې نشته دا پکې ته ځانو دې پکې ته ځانو جوړه یار وای دا پکې اوس کومه قاعده لیکل دا چا لیکل دا چې دې نو اوس نون ځکه چې بیا پکې قاعده نه چلیږي نن چې دا ځانو جوړه مړ ها ګوره دا دې خو کې نه دلته خانه په مدد نه کې ګوره په مدد نه کې دې سل کنه چې موږ ویلو چې په دوه ساکن دوه متجانسین مرغلي اولنې به ساکن او دویم به مدغمي سببي او په مدد نه کې ګوره اولنې متحرک او دویم ساکن دي اولنې متحرک او دویم ساکن چې اولنې متحرک او دویم ساکن نو بیا به قاعده مېدی نه کیږي
هغه پوه شوي په محتمم کې ګردان دغه نه کېږي ادغام نه کېږي ولې محتمم په محتمون اے نور کې ادغام کوي ها محتمم کې دی لولنې متحرک دویم ساکن دی دویم لولنې متحرک دویم ساکن دی لکه پوه شو به معنی د ادغام لپاره دا خبره ضروری ده چې اولنې به ساکن دویم به متحرک وي په دوانه متحرک وي او په مدد نه کې اولنې متحرک او دویم ساکن دی نو دا په قاعده نه چلیږي لکه پوه شوي مددنا مددت مددتما مددتم مددتي مددتما مددتن مددتو ماضي مجهول ته هم څه وایم پاسه اوس وکړه ادغام وکړه بیا وایه مدتنا مددنا مددتما مددتم مددتي مددتما دا اخوا بخپل اصل دی ښه د مدید نه اخوا بخپل اصل دی مدید ته مددتما مددتم مددتي مددتما مدید نه بخپل اصل دی حاجی ورځه دغه ته وایه فعل مضارع مثبت معلوم اصل يمدد پاسه اوس هغه ادغام کا يمد صحیح دی يمدان يمدون د ځانه جوړه کنه تمدان يمددنا په يمددنا کې بیا کا خبره ده ها يمددنا بیا تمدان تمدون تمدين تمدان تمدن امد مجهول کوي او جو ورګه دا استاد وایي کنه وا يمدون صحیح دی ماشاءالله يمددنا جی تمدان تمدون دنا تم ددنا صحیح شو ماشاءالله بل وای شابه لم جهد معلوم جهد مجهول دغه بدی کې څه نشته مفردات خمسه پکې په پنځه پیری ویل دي نور پکې څه دي په درې پیری سلور پیری لم يمد لم يمد لم يمد لم يمدد لم يمد لم يمد وای شابه وای زدر وای تزان برابر ولا هو لم تمد ماشاءالله ځان دې جوړ کنه په اخر کې ول پنځه وای سلور تر پیرو کنه لم تمد لم تمد صحیح دی ماشاءالله لم امد لم امد لم امد لم امدد لم نمد لم نمد لم نمد د بری کې نور څه نشته نه خو دغه یو څه پنځه سیګي په قسم سلور پیری دي وای مجهول کا قرض لم تمد لم يمددنا لم تمددنا جی ماشاءالله ها بل لا لن يمد پدې کو نور څه نشته دغه مجهول کذا زر مجهول کړه دا نون داګيري خفيفه نون داګيري ثقيله ليمدن دغه خبر دي دغه خبر په دې کې ګران څه نشته کنه یاره لا يزربن لا ينصرن هو لا يمدن نه صحیح شو ماشاءالله ذا لا يمدن بل ولا يمدن امر و امر حاضر معلوم مده دغه سلور پیری و مده ماشاءالله جی ماشاءالله وشوا امر حاضر مجهول لتمد لتمدد وای پاسه نه کنه سلور پیری
ماشاءالله ماشاءالله الکه دا به شي فر يفر ته وړي کنه صرف صغیر فر يفر ګوره دا لکه مد يمد منګه د نسخرین سره بودل ولیکو کنه جواب منګه د فر يفر به منګه لیکو د ضربه درو په دمنه فرر يفر فرا فهو فارر وفرر يفرر فر په خپل اصل وای په اصل باندې په اصل کو غوښنه نشته زغات په ځای فا لګوا ذرا په ځای را لګوا د با په ځای عمر لګوا فرا فهو فارر فرا فذاك مفرور لا يفرر لا يفرر لا يفرر جی جی ماشاء الله لا يفررن لا يفررن لا يفررن جی 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 ماشاء الله ماشاء الله جی 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 مفررون مفرران مفارر مفيرر مفرر مفرران مفارر مفيرر مفرار مفرر افعل تفضيل مذكرون افررون فرران فريات فرر فرر افرر به وفرر واس ګوره دغه پنځه قاعده چې راځي دی کنه باس بنو نه کې کتاب سي الکول چې دللو د فررانه بس ټول شي د يفررون يفرون د فررن فرن او د فاررون فارون د فوررن فر د يفررون يفر د فرن فرن او د مفرورن ځان مو جوړه مفروم په خپل ځای نو اخوره ته زو مکه په خپل وای بسم الله کوي فر يفر فرا فهو فار وفر يفر فرا فذاك مفرور مفر دایک و درې بیره وقال لم يفر لم يفر لم يفر اها لا يفر لا يفر لن يفر لن يفر لن يفر ليفرن 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 فر افرر لتفر رر ليفر ليفر ليفرر او ليفر ليفر ليفرر لتفرن فرا لتفرن ليفرن ليفرن نا لا تفر دري بيروا لا تفر لا تفر لا تفر لا تفر لا تفر لا تفر لا يفر لا يفر لا يفر وصي ثقيلك لا تفرن جی جی ماشاء الله مفر نکنا مفارر مفار مفير مفررة مفررتان مفير افعل تفسير منه افار افير دا نو ګردانو دا سو وای کنه دا وای سوک دیږي خدا دغه شان دی بده طریقه باندې لکه باب افعال تفاعل ته مفاعله دا به دغه شان دی وای ښا دا به دا دوه دینه